بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دا سورة الحديد دی مدنی سورت دی، دا هجرتنا ورسته نازل شوی دی. د دې سورت د مخکینی سورت سره مناسبت دا دی چې مخکینی سورت کې توحید ذکر شوی او دوه کرات، او په دې سورت کې د سورۃ الحدید کې د وسپنې ذکر او دې مضمون ته اشاره ده چې توحید حفاظت په وسپنه باندې کیږي، چې کوم ځای کې د الله تعالی وحدانیت قائم ساتل غواړي نو البته د وسپنې استعمال ضروری، د وسپنې په ذریعه باندې مراد حفاظت کیږي. شغه تور نزا غشي د جدید دور کې جسمه ترقی پکې شوی د ټوله وسپنه د دې مستاق جوړیږي. د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دین هغه انفاق فی سبیل الله دی، چې الله تعالی توحید دی ومانه په منلو باندې واځي نه کیږي، د خلکو تر رسول غواړي د دې په حفاظت پکاري او د هغه د پاره به د خرچي ضرورت پیسې به پکې لګي او دغه بل لګول غواړي، نو دا ترغیب دی خرچي کول. او ردی سره سره بده کې زجرونه ذکر کیږي، رټل به ذکر کیږي خلکو د پاره چې کوم بخیلان دي په دلار کې سره خرچ نه کوي، خپل ځان خپل خېټې نه بغیر په دین باندې خرچه کول دا غي په ریکارډ کې نه ته هغه د پاره رټل مضمونونه به ذکر شي. دا غوڼه صورت تقسیم دی په دوه حصو کې. اولنۍ حصہ د 25 نمبر آیت پورې ده، په دغه 25 نمبر آیت پورې چې کوم سبقونه د هغه لنډ خلاصه ده چې په اول سر کې به توحید د الله تعالی ذکر شي، توحید د الله تعالی د پاره بعد دلایل ذکر شي، تقریبا 22 دلایل په ذکر کیږي باغی باندې، او داغه وروسته بیا دغه توحید د قائم ساتلو د پاره ترغیبات په ذکر شي، د منافقینو د پاره به زجرونه ذکر شي، د بخیلانو د پاره به زجرونه ذکر شي، او دغه مضمونونه به تقریبا د 25 نمبر آیت پورې دغه شانتي. الله تعالی فرمایي سبح لله، تسبیح بیانای خاص الله د پاره ما هغه سو په سماوات چې اسمانونو کې دی ول ارض بزمه کې دي، زمکه او اسمانونو مخلوقات الله تعالی د پاره تسبیح بیانای. تسبیح دې ته ویل کېږي چې الله تعالی د پاره کمزوري صفات ثابتول یا د مخلوق سره مشابه کول یا سره شریک ثابتول دا کمزوري خبرې دي. د دې کمزورو خبرو لره نبی کول د تسبیح ویل کېږي. نو ټول مخلوقات په دې معنی گواه دي چې الله تعالی کې کمزوري صفات نشته، اچا ته محتاج نه دی، اولاد یې نشته، شراکت یې نشته، یوازې د عبادت لایق دی. نو دا توحید دا مضمون د توحید دی. د توحید دوه غړ اړخونه، یو تسبیحاتي مضمون صفات منفي کول، او بل حمدي کامل صفات ورله ثابتول. درته د توحید دوه اهم عنوانات دي. نو باندې کې تسبیح واسطه چې تسبیح بیانې خاص الله تعالی د لپاره هغه سوچ په اسمانونو کې دی، هغه بزمه کې دي، وهو العزیز الحکیم، دا الله غالب او حکمت والا دی. دا د دوه صفاتونو د الله تعالی ذکر شو. عزیز الحکیم دا دلیل په دې باندې چې الله تعالی د لپاره تسبیح بیانول پکار دی. الله تعالی د تسبیحاتو مستحق دی. ولی مستحق دی؟ ځکه مستحق دی چې الله تعالی غالب دی په هر یو شی باندې، هیڅ څوک الله تعالی باندې غالب کېدی نشي. دا دلیل دی خبرې ده چې الله تعالی تسبیح بیان شي. الحکیم، الله تعالی حکمت والا دی، ټول کارونه د حکمت دي، او صرف الله د حکمت والا دی، او حکمت صفت کامل له. نو په دې وجه هم الله رضی مستحق د تسبیح ویل شي. نو دا دوه کامل صفات د دلایل لپاره د تسبیح شو، د تسبیح ثابتول لپاره د دوه اسماء صفاتیه چې کوم دي دا ذکر شو. له ملک السماوات، د دې الله تعالی د لپاره بادشاہي د اسمانونو د ول ارض رزم کې ده. دا بل دلیل په دې خبره باندې الله تعالی تسبیح لایق دی، تسبیح ویلي پکار دی، ځکه دا دومره لوی ذات دی چې اسمانونو زمکو مالک دی، یو حج بندي کول کوي او جمعې تمړه کول کوي، مرګ او ژوند هم د په اختیار کې دی. دا بل دلیل په دې باندې چې الله تعالی تسبیح لایق دی، تسبیح ویلي پکار دی. وهو على كل شيء قدير، دا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري، او باقي څوک نشته چې په هر څه باندې قدرت ولري. نو دا هم دلیل څه په دې باندې چې الله تعالی تسبیح لایق دی، تسبیح ویلي پکار دی. هو الاول، دا الله تعالی اول دی، والآخر واخر دی. احادیثو کې دې وضاحت ده چې الله اول دی، الله نه مخکې هیڅ پیدا نه و، هیڅ نه موجود نه و.
هو الاول ولا شيء اوله الله تعالی دسي اول لري دینه مخ هیڅ شی موجود نه و د مخلوقات کائنات څه شی نه الله موجود بیا الله تعالی د مخلوقات پیدا کړو والآخر والله تعالی اخر دی یعنی ټول مخلوقات په پناه شمړه بشي الله بیا هم موجود دی الله تعالی بیا هم قائم او دایمي او هیڅ شی په دنیا باندې ژوند نه موجود بنای دا ام اول شو ام اخر شو والظاهر الله ظاهر دی د دې مطلب دا د الله تعالی نه بار څه شی نشته والباطن الله تعالی باطن دی هیڅ شی د الله تعالی نه پټې دی نشي پټ نشته وهو بكل شيء عليم الله تعالی به هر څه باندې پويږي نو دا ټول دلایل په دې خبره باندې الله تعالی د لپاره تسبیحات ویل پکار دي تسبیحات لایق دي هو الذي الله حق ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه زمکه په 6 ایام بشپږ ورځو کې شپږ ورځو کې د کائنات پیدا کولو باسره سورۃ بقره کې تر شوی دي چې د هفتې ورځې بشپږ ورځو کې د مخلوقات مکمل شوی دي ثم استوى بیا قائم شو على العرش په عرش باندې يعلم ذا الله في جن ما هغه سو یریجو چې داخلي کې په الارض بزما کې زمکه ته معمولی شی میګي هم داخل شي الله ته معلوم چې داخل شوی دی وما يخرج منها وقت راوزر د زمکینه زمکه رسول مخلوقات بار تر راوزي کغه تیغي دي د ونه بټو او کغه ژوند مخلوقات اما الله ته معلومي وما ينزل حاجه نازلي من السماء الى اسمان طرفنا یعنی باران یا فرشتي وما يعرج فيها اغج خيج دي اسمان د جغ اعمال او فرشتي دي ټول الله تعالی تفسیر معلومي وهو معكم دغه الله تاسو سره اينما كنتم بكم زکه چم تاسو یې الله تعالی تاسو سره موجود دي پس اعتبار سره برخه تاسو ورته الله تعالی په عرش باندې دي دلته کې وجه الله تعالی تاسو سره د کوم زکه تاسو یې دیو معنا دا ده چې یو وضاحت دا ده چې الله تعالی لوی ذات په مخلوق باندې تقیاس کولای نه چې یو ځکه نه بل ځکه بنای خدا قول راجح قول نه صحیح قول دا دی کم چې سفیان ثوری رحمه الله او دا شند امام ابو حنیفه رحمه الله د مجتهدین نقل هغه دا دی چې الله تعالی د خلق سره د اعتبار د علم او قدرت باندې قدرت او علم په هر ځای کې موجود دي د مخلوقات سره دی او د ذات په اعتبار سره الله تعالی بار په عرش باندې دی د الله تعالی نه بار به هیڅ شي نشته اينما كنتم كم زکم چې تاسو وی والله بما تعملون بصير او الله تعالی به هغه سبان چې تاسو یې کوي لیدون کړي دا ټول کامل دلایل شو په خبره باندې چې سبح لله ما في السماوات والارض تسبیحات وې الله تعالی د بارها مخلوقات بس منون زمو کې دي او الله تعالی د لایق د مخلوقات ول تسبیحات وې له ملک السماوات دا بل دلیل د دې الله تعالی د بارها بادشاہي د اسمانونو د ول ارض رزم کې دا والى الله ترجع الامور خاصه الله تو بس کېدل ټول کارونه دي یعنی په قیامت کې هم پوره اختیارات د الله تعالی سره بل هیڅ سره نشته دا بل دلیل شو په تسبیح د الله تعالی باندې یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل د نباز شپه په ورځ او د نباز ورځ په شپه کې دا باسوره مکه درشوي د شپه په ورځ څنګه نوځي شپه او ورځ په شپه کې څنګه نوځي دا قدرت هم د الله تعالی د بل چا قدرت کې دا خبره نشته د زمکه په ورځ او شپه کې د اختیارات ولري تصرفات وکي او دا دومره لوی تصرفات د شپې د ورځې دا هم د صرف د الله سره دي نو ثابت شو چې الله تعالی واحد لا شریک دی او د تسبیح لایق دی وهو علیم د الله تعالی پویږي بذات الصدور په خوندانو د سينو باندې بل څوک دشته جوړ رازونه معلوم کی امنو بالله تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې او رسول الله تعالی پر رسول باندې چې کړه الله تعالی توحید په دومره ډېر دلایل سره ثابت دي نو خلاصې دا شو تاسو په الله دغه پر رسول ایمان راوړئ وان فقو تاسو خرج کوي مما حق جعلکم چې الله تاسو ګرځولې مستخلفین فيه واقداران په حقیقي یا نمائندگان په حقیقي مستخلف هغه چاته ویل کېږي چې اصلي مالکی بلی او دغه قائم مقام دغه بزیر راغلی عارضی اختیارات تاوالی دې په پښتو کې نائب ویل کېږي نو دې ذکر کې د مال مالکانو ته الله تعالی مستخلف ویل امام حسن بصری رحمه الله وی دې مطلب دا دی چې دغه مال تاسو ته په وراثت کې په میراث کې ملاو شوی دی د پلانونو نیکونو نه او سب تاسو پلانونو نیکونو په دنیا باندې په حال نشته د تاسو به هم دنیا نه لاړ شي تاسو دغه کم مالکتوب چې د عارضی د مستقل نه دی چې مستقل نه دی عارضی تاسو هم دي زی نو دغه مال نه د الله تعالی په لار کې خرج کړئ چې مضبوط شي تاسو په کار باندې راشي فالذین انوحا کسان نو دا یو قول شو او یو قول پکې دا چې الله تعالی اصل کې د مال مالک الله تعالی د الله پیدا کړل الله اصلي مالک دی انسان له عارضی اختیار ورکړي دي دغه انسانان د الله تعالی مستخلفین دي نائبان دي نو چې کله اصلي مالک الله دی والله تعالی ویل چې خرچ کوي بس خرچ
فالذین نحاکسان آمنوا چې ایمان راوړل منکم تاسو نه وانفقوا خرج کوي مال خپل لهم د هغوی د پاره اجر کبیر اجر دی لوی وما لكم او سوجر تاسو د پاره لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان نه راوړی په الله تعالی باندې والرسول يدعوكم او رسول د الله دعوت درکې تاسو ته بلی تاسو لتؤمنوا بربكم تاسو ایمان راوړی د الله تعالی پر خپل باندې تاسو ایمان راوړی په خپل باندې دې ځکه د ایمان نه راوړل د پاره زجر دی او درې وجه خېج تاسو د ایمان راوړل تاسو له پکار دي او که تاسو ایمان را نه وړل د درې وجوهاتونو تاسو مخ اړول بیا یو وجه دا ده چې ور رسول يدعوكم الان رسول تاسو را بلی او رسول دومره لوی حسیت وینا کوي چې ایمان راوړل دغه خبرم تاسو یقین نه کوي بیا هم تاسو ایمان نه راوړئ یو خبره ده وقد اخذ ميثاقكم او دی الله تعالی تاسو ناقصتري وکړه کا وعده چې کوم مخکې په ازل کې الله تعالی وعده خستل لجا الست بربکم اساس رب یم کنه روحاني تور چې کوم اقرار خستل شوی دغه ته اشاره ده دا زموږ اقرار کړل الله منل دی وسه څنګه نه منای دریم ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرئ د ایمان تقاضا اندار چې الله ومني د الله تعالی وحدانیت قبول کړي او د الله تعالی بلر کې خرچه وشي هو الذي الله غزات ينزل على عبده جنازل بخل بنده آیات بینات آیاتنا اخکارا ليخرجكم تاس روباسي من الظلمات التي يرون مراد جهالت کفر شرک ظلم دا ټول ظلمات کې داخل دي الله تعالی د آیاتونو په ذریعہ تاسو دغه نه روباسي الى نور رڼا ته هدایت ته پدې کې توحید شامل دی پدې عدل او انصاف شامل دی یو الله تعالی بندګي پکې شامل دی وان الله یقینا الله تعالی بكم بتاسمان رؤوف مهربان ده رحیم رحم والا دی نو ځکه خو ته پیغمبر را لګره د آیاتونه نازل کړي دي کړي تاسو ته به اسم نه نازل کړي د سی به پری خلی وي او تاسو باندې مهربان او آسماني کتابه تراولې کو پیغمبري تراولې